من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. سورة آل عمران د فمل آب عمران. سورة آل عمران د عمران په نامه دو کسان په بني اسرائیل کې تیر شوي دي مشهور. یو د حضرت موسی علیه السلام پلارو او بل د حضرت مریم علیه السلام پلارو. مضمون د صورت د دې صورت اولنی حصہ چې د آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 32 پورې مضمون نه دا معلومیږي چې دا د غزوه بدر پسې نږدې زمانه کې نازل شوی دی. آیت نمبر 32 نه تر آیت نمبر 63 پورې اوم کال د هجرت باندې نازل دی چې کله د نجمان عیسایان پیغمبر علیه السلام ته راغلی و د حضرت عیسی علیه السلام په باب کې ورسره بحث وکړو. د آیت نمبر 64 نه تر آیت نمبر 120 پورې دغه عیسی هم بدر نه بعد نازله شوې ده. او آیت نمبر 121 نه تر آخر سورته پورې دا د احد جنگ نه بعد په دریم کال د هجرت نازله ده. اهم بحث د صورت دوړلو ته خطاب دی، یو اهل کتابو ته او بل مسلمانانو ته. مسلمانانو ته الله تعالی دا فرمایي تاسو بهترین مسلمانانی بهترین خلق یې نو بهتر پاتې کېدو کوشش وکړئ. او اهل کتابو ته دا ذکر دی چې عقیده مو خرابه شوي دي، عقیدې مو خرابې شوي دي، اخلاق مو خراب شوي دي، په شرک او په بدعت کې مبتلا شوي، د قرآن دعوت قبول کړئ. دا هم هغه شان پیغام دی لکه وړاندې چې پیغمبرانو د الله پیغمبرانو ته الله رب العالمین ورکړی و. په بدر کې مسلمانانو ته فتح او د کافرانو ته شکست یو طرف ته مسلمانانو د فار د خیر باعث و، او بل جانب ته خطرات امکان هم و چې دی به اوس ډیر کوشش کوي چې بدله واخلي، خصوصا مکی والو د فاره چې دی به د مدینه یهودو سره اتحاد کوي. او دغه وجه چې پیغمبر علیه السلام د یهودو یو قبیله بنو قینقار د هغې د بدعهدۍ باندې قبیلې نه وایستله. د بدر بعد د قریشو دسیسې نورې هم زیاتې شوې، لہذا هغوی 3000 خلق را جمع کړل او په مدینه یې حمله وکړه. احد کې مسلمانانو پکې 2-3 خسارې وشوې. یو دا چې 300 منافقت وکړو او لارې نه واپس شو. او دویم دا چې ګټلی جنگ یې په شکست بدل شو. دریم دا چې اهم جرنیلان شهیدان شو، خود نبی علیه السلام زخمی شو. نو په هغه الله تعالی تنبیه ورکړي. او په آخر د صورت کې اجتماعي ژوند جوړولو دپاره الله تعالی پوخ ژوند ورته ښایي او ښکلی ژوند ورته ښیي. نمبر 1 پوخ ایمان. نمبر 2 هر سړی به ذاتي طور باندې د صبر او استقامت مظاهره کوي. نمبر 3 ټول به یو بل ته صبر او استقامت تلقین ورکوي. او نمبر 4 یو بل سره جوړ او تړون به ساتي. دا صورت مضمون.